خلکو دا مطالبه وه چې کوم دا پرې تاڼه کې چې دا کم ګیټ جوړ شوی دی دې ته تاڼې ته څو پیدا یو ګیلاس پور به پکې ورته شوي دغه پیدا به حاصله کړو. نو زه دې مشرانو ته ویم چې دا ګریډ نن جوړ شوی، دا پرون جوړ شوی، دا کله جوړ شوی، د دې خو ډېره موده وشوه، خو چې کله په موږ باندې سخته را شي، کله په موږ باندې دغسې تکلیفات را شي، د دې تکلیفاتو نه موږ تېر شو، نو بیا خلکو ته رایاد شي وایي یاره وایي دا ګریډ د څه لپاره دی. نو زه دې خلکو ته او دغه ته د مشرانو ته هم دا درخواست کوم چې یاره دا ګریډ چې کوم دی دا خو د دې کلونه د دې وشولو، ځمکه یې زموږ خرابه کړه، غر یې زموږ خراب کړو، ټول سیسټم یې زموږ نه واخېستو او بجلي لاړه کړه. نو زه ورته اوس ووایم چې راټول شئ او دا کم اعلی چارواکي چې کوم دي د دونه مطالبه وکړو چې تاڼې له کوم خپل فیډر کم خپل دغه ورکړئ، ګریډ ورته منظور کړو، دغه ورته منظور کړو، د دې نه ولې پروګرام جوړ کړو. نو ډېره مهرباني وي او ډېره شکریه وي. او د سختې په وخت کې چې کوم دی که نه زمونږ بیا دا حلي بیا به زمونږ د فیسبوک د ملګري دي، زمونږ د دغه د ملګري دي، هغه بیا د میسیجونه کوي او هغه بیا به د فیسبوک باندې چې کم پوسټونه کوي د خدای خاطر ته بهر ته راوځئ، د پوسټونو نه راوځئ او د بازارونو ته راوځئ او د روډونو ته راوځئ، دا فیصلې به د روډونو باندې کوي انشاءالله موږ تر څنګ په څنګ ډېره مهرباني. مونږ هغې خلکو ته دا پیغام ورکوو مونږ چې سملو فلورونو ته لېږلي دي، مونږ خو هغه ایم پی ای دی او پی ایم این ای دی، مونږ یو اجازانه ریکویسټ کوو چې ځمکه زمونږ خرابه شوه او زمونږ په کورونو باندې تارونه لاړو، زمونږ په مرو په سینو باندې دا تارونه لاړو. مونږ مهرباني وکړئ یو اجازانه ریکویسټ کوو چې مونږ ته یو فیډر راکړئ چې مونږ د دې مسلې نه وځو. خو هغه د یونیورسټۍ په پول سره زمونږ جلاله فیډر دی هغه هم بند دی. خو مونږ به هغې خلکو ته وایو چې سوشل میډیا اکټیویسټ دي او په کورونو کې ناست دي او میسیجونه کوي چې بیا زه د احتجاج کال ورکړم، زه یو اجازانه یو ادنا کارکون بیا ما ته شپږ کسه ولاړي. زه د هغې خلکو نه دا توقع ساتم او دا امید ساتم چې راوځئ چې ودرېږو او د خپل حق دپاره او د دې خپلې خاورې دپاره دا مسله چې ده دا خو نن نه ده، خدای مکه دا 10 کاله پس دا سیلاب بیا راځي، نو بیا به راځي، دا به بیا راځي، دا د الله عذابونه دي، د هغې کې مونږ څه نه شوی دی. نو مونږ وایو چې تاسو راوځئ، یو موټی شئ، زموږ ټولو مشرانو ته، ټولو سیاسي ګوندونو ته په دې کې خواست دی چې راوځئ چې یو فورم باندې په دې فورم ودرېږو او چې مونږ ته دي په تاڼې په دغه کې یو فیډر راکړي دی کم غټ ګریډ سټیشن چې دی، نو دا به زموږ دپاره ډېر د فخر او د اعزاز خبره. زه د انتظامیې والا ډېر زیات مشکور یم، د کمیشنر نه والا ته یو ادنا صفایي پورې چې هغو په دې کم سیلاب په دې دغه کې کم اکټیویټي وکړه. خو زه یو اجازانه ریکویسټ کوم د خپل عوام ته، د خپلو علاقې د خلکو ته چې وروره د دو سره تعاون وکړو. دا به ستاسو مهرباني، ځکه چې پرون مونږ وکتل تاسو زمونږ د انتظامیې سره لاس ورسره اچوئ، جګړې ورسره کوئ. ګوره دا خو د الله د طرفه یو عذاب راغلی دی، ور سړي موبایل نیولی، څوک ټیک ټاک کوي، څوک دغه کوي، څوک د سوشل میډیا اکټیویسټ دي. مونږ یو اجازانه ریکویسټ کوو ستاسو د کیمرې په وساطت چې وروره زمونږ د انتظامیې سره ډېر تعاون وکړئ. دو اوس هم لګیا دي، دا د میجر صاحب زموږ سره اوس په دې ټک ولاړو، هغو ستاسو در مخې ووې چې 3 مړي مونږ اوس دا دی نور ترلاسه کړو او لګیا دي، نور هم اپریشن روان دی. مهرباني وکړئ تاسو دا کوشش مه کوئ چې زه به ګرګه راونیسم، زه به سلنډر راونیسم او بیا وایي مرګه سره ګلونه وړی او مرګه ګلابونه وړی. هغه خبرې وروره لږ تاسو په خپل کورونو کې کښېنئ او تاسو زمونږ د میډیا والا ګرځي دوی ته ښیې که نه چې نو دا د انتظامیې د طرفه دا یو میسج درته کوم چې د انتظامیې سره भरपूर تعاون وکړئ. سردار راته ووایئ چې اوس ماشاءالله هلې ځلې روانې دي دلته کې د پل چوکۍ او د تاڼې طرف ته چې کومه بجلي بنده ده، نو ماشاءالله هلې ځلې روانې موږ به خپله باندې وکړه. تاسو چې څه وایئ په دې حواله؟
موږ کوشش کوو چې انټرنیټ دغه کېږي انشاءالله خپل دغه ته هغې ته کوم هغه ډیمیج شوي او پارشل ریسټور شوي دي بیا هم لکه کار ډېر دی سپر دی حوصلې ورته غټې دي او ټول سټاف او د عوام په دغه باندې انشاءالله دغه ټول سټاف راوتې دي او بل پرکول کوشش کوو انشاءالله. اوس خو به سر عرضي ته ور صرف چې بجلي بحال شي او باقي به چې کوم ټایم اخلي که مختلف سوچونه دي جی مختلف سوچونه دي ګورو چې لکه خپله دانه فیډر باندې لرې فیسبوک باندې لکه څنګه نور خلکو چې زما دم دی صحیح زما کوشش دا دی چې څومره ټیک دی انټرنیټ مختلف سوچونه دي مثال په طور هغه دغه شي لکه خاصې په دې او سره سوچونه انشاءالله به مونږ انټرنیټ کوو کوشش به کوو چې خلکو ته څومره ریلیف میلاولی شي میلاولی شي څومره زر ټیک انشاءالله خپل پرکور هم دغه ټیک شو ډېر مهرباني. دلته ټول سټاف زموږ د جوزف سپورټنټان ټول سره د کنسټرکشن والا مې سره الټرنیټ کوشش کوو چې عرضي طور فلحال مونږ خپل لاینونه بحال کړو او دا خپل موجوده چې کوم کار دی دې کار باندې خو به ورځې لګي ځکه دې کې دا پولونه دي په دې سیند په منځ کې هسې تقریبا څونه ورځې به لګي سر ورځې کم از کم چې په دې کنسټرکشن والا دم سره کار کوي کم از کم 9 ورځې به نه لس ورځې بلحال به تاسو کوشش څومره کوئ چې یاره بجلي بحال شي زموږ په کوشش چې ماښامه پورې بحال شي خو دا به ایکسپیکټډ نه وي دا به 50-50 خبرې جی د کار دا به نیت خبره ده بل ته سیند اوس هم لا ډېر دی سیند په منځ کې پکې کار شته کوشش کوو چې څونه ایز شي چې څونه زر شي بحال شي ټیک شو موږ ته په خپله دا احساس کوو ټیک شو ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه به راته د تانې د ګریډ په حواله سره دا خبر وکړم چې زموږ د تانې د نلو په روډ چې کوم ګریډ دی هغه موږ له بجلي زموږ تانې علاقې لا یا جلاله پیټر له چې کوم دی بجلي نه ورکوي لډن دپاره نو موږ ته د دې ګریډ نه څه فایده نشته دی او موږ ته په دې طریقه سره دا بجلي راکوي دا ګریډ و چې زموږ د تانې د ګریډ بجلي لاړه شي چکدرې ګریډ ته د چکدرې ګریډ چې کوم دی په کم ولټیج کې په 150 کې موږ له واپس راکړي نو د هغې نه بعد چې کوم دی موږ ته بجلي راځي نو د دې حل چل چې کوم دی هېڅ فایده نشته دی موږ ته او موږ ته د خپل ګریډ نه چې کوم دی بجلي میلاو شي نو یو خو به موږ ته د ولټیج مسله هم ختمه شي بل لا چې په ډېر کم یعنې پیسو باندې د حکومت په خرچه باندې چې کوم دی زموږ پوره علاقې ته چې کوم دی بجلي راشي په دې هنګامي حالاتو کې چې کوم دی معمولي هنګامي حالات راغلل دا 2-3 ستنې ګزارې شوي دي او په ټوله علاقه کې بجلي شته دی ملکن کې نشته دی زموږ تاڼه جلاله پیډر او الډن چې کوم نږدې علاقې دي فلای په هغې کې بجلي نشته دی نو مهرباني دې وشي چې زموږ پرې خبرو دي حکومتي وخت چې کوم دی هغه ایکشن والي او موږ ته دې دا کار چې کوم دی سم